الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل دلتنا اوس د رکوع کی تقریبا زیات تر د روجې بحث دی. نو بس روجه هم بنیادی طور دا چې دا نو بس ځان بچ کول دي زده کې. روجه څه ته ویلی شي؟ ځان بچ کول دي د خوراک څښاک نه او د جماع نه، یعنی د زنانه او د سړي یو بل ته د نزدېکت نه، او دکه شان چې دی نو د فحش کلام نه وغیره. او دا رقم ټیم نه دا د سار د بانګ نه واله د صبح صادق نه چې دا رڼایي ولګي تر د ماښامه پورې، تر دې پورې چې دی نو د خوراک څښاک نه او د زنانه چې کوم و د سړي کوم خواهشات دي د هغې نه ځان لرې کولو ته دې ته روژه ویلی شي په نیت سره. الله رب العزت دلته د روژې ذکر کوي په دې لومبني آیات کې. نو الله رب العزت وایي دا روژه مې په تاسو فرض کړې ده، او دا مې ځکه فرض کړې ده، دا مې مخکې خلکو باندې فرض کړې وه. نو مخکې قومونو باندې چا به یو ورځ روژه نیسله او یو ورځ به نه وه، چا به چې دی نو یو کال روژه وه، یو کال مختلف خبرې راځي، او چا به چې دی 2 میاشتې روژې وې. د یهودیانو وغیره دي 40-50 ورځې نیسلې. نو داسې الله رب العزت وایي په تاسو مې فرض کړه، دا ځکه چې په هغې مې کړه وه. دا د څه د وجې؟ دا دې وجې چې تاسو نیکان شئ. نو روژې له چې دی ډېر لوی اعتبار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مدینې منورې نوجوانانو ته تقریر کو، نو تقریر کې ورته هغه وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان یې کو، ورته وایي چې ای نوجوانانو د عربو، تاسو زر نیکاګانې وکړئ، ځکه شریعت کې چې عمر بلوغت ته ورسي، بالغ شي، نو د هغه دپاره بیا نکاح ضروري. نو ورته وایي چې تاسو نکاحګانې وکړئ، او که چېرته نکاح نشئ کولی نو بیا روجې ونیسئ، بیا روجې لازمي کړئ. بل حدیث کې او دا نکاح چې دا داسې شی دی چې دا سترګې پاکوي، ستاسو خاص اندامونه چې دی دا هم پاک ساتي، او سترګو دا نظر چې دی دا به ښکته وي، په بل چا بیا په بله زنانه یا د زنانه او په بل سړي باندې بیا نظر نه وي. نو خیر، او د روجې بیا ډېر زیات اجر او ثواب دی. دا چې دی نو د اور نه د بچ کېدو ډال دی. عامه روجه چې ده دې ډېر زیات ثواب دی. نفلي روجې هم نیسل پکار، خاص کر 14مه، 14مه، 15مه په میاشت کې، اسلامي میاشت کې، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم روجې نیسلې. او دکه شان د ګل په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثریت روجه وه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې پیدا شوی. د جمعې په ورځ نیسل پکار. بیا د رمضان خو ځان له د هغو بار فضایل تاسو ته پته ده چې یو فرض چې دی د 80 برابر شي. یو سبحان الله ده، یو بیا ته سبحان الله ووایې، دا داسې شوه چې ته 80 پیرې ووایې. 1 روپۍ ورکړي، دا شوه چې 80 روپۍ دې ورکړه. یو پکوړه دې ورکړه، دا شوه چې 80 پکوړې دې ورکړه. څومره چې دې ثواب زیاتي. هغه شان کجورې وغیره. الله دې توفیق راکړي، الله هم دې ورسوي رمضان ته. نو الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، کتب فرض کړی شوي دی علیکم په تاسو باندې الصیام روجه، کما کتب لکه څنګه چې فرض کړی شوي وه علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم مخکې د ستاسو نه. اوس چونکې د روجې میاشت هم نه ده، که زه هر څونه ډېر په دغه وویم داسې ورته هغه مسایل وویم، نو بس هغه بیا هسې میاشتې ته به نږدې ووایي، چېرته مخکې به را روان یم زه. کما کتب لکه څنګه چې فرض کړی شوي ده علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې مخکې ستاسو نو، لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو تقوادار شئ، نیکان شئ.
بیا الله فرمای ایام معدودات د شمیر یو څو ورځې دي دا ورځې د شمیر دي صحیح شو فمن کان منکم هغه څوک چې وي ستاسو نه مریض بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نو بس پوره دې کړي من ایام اخر د ورځو نورو نه اوس د ورځو دا یو څو شمیر دی نو بس د ورځې دا دي یا یوم یا مثال په طور بس 29 ورځې دي یا 30 ورځې دي نو الله رب العزت وایي دغه ورځې دي د شمیر ورځې دي وایي دا ونیسئ څوک چې ستاسو نه بیمار وي اوس شریعت خو د هر چا خیال ساتلی دا نه ده چې ته دې مړ کېږي او ته دې روژه ونیسې نه ویس بیسه به روژه نه ماتې هغه مادن بابا به وي الله رب العزت د قبر د انواراتو نه ډکي وایي جي وایي چې دا روژه شي که نه نو ماله دا خلک را روان شي وایي ما ته چې جي زه روژه نیسې شم وایي ما ورته دې ځل ویې چې هلکه خو په ارام کښېنې چې څوک روژې نه نیسي ماله 500 روپۍ راکوې بس معافي ده ورته وایي د قیامت په ورځ چې نه خدای تپوس وکړي وایي درته وایي چې هلکه روژې دې ولې نه وې نیسلې ته به وایې چې مادن بابا راته چې مې نیسه وایي خدای به دې ښه راګیر کړي درته وایي دا روژې د مادن بابا وې که دا زما وې نو خبره دا ده چې د روژې دا میاشت راشي که نه د خلکو په ګرده کې هم کاڼې پیدا شي او په معده کې هم پیدا شي او د خلکو زیړې هم راوځي او بلا بیمارۍ ځان دی چېرته د لارې کوڅې بلا ډاکټران یې د خیره د هغې نه دومره ډېر کاغذونه را پیدا کړي که نه غاصبین هم را پیدا کړي نو الله رب العزت وایي که چېرته تاسو کې څوک بیمار وي اوس چې په حقیقت کې بیمار دي په بیمارۍ پوهېږي چې دا یا زیاتېږي ډېره زیاتېږي ډېره یو چې ګوره ستا بیماري په ځای ولاړه یا دغه تا له دومره نقصان نه درکوي نو بیا په هغې کې هم چې دی که تا ته ډاکټر هم وایي چېرته فرض که نو ته به روژه چې دی نو دا به نه دغه کې دا به نه ماتې دا ته سویم کال دی درېیم څلورم کال دی چې هغه دوی چې روژې مو نیسو هغې دا دې نیسي الحمدلله ښه برابر نو هېڅ بیسه چې دی نو روژه دا نه خوړل پکار بیا که چېرته ته بیمار نو یو چې تا ته ډاکټر ووایي خو چې هغه پوه ډاکټر وي داسې نه وي چې هغه غریب چې دی نو خپله او دویم نمبر هغه ډاکټر چې دی هغه د اسلام سره مینه محبت کوونکی صرف مسلمان نه داسې په نوم خو بلا مسلمانان د اسلام پورې دغه د خنداګانې کوي خو چې هغه د اسلام سره مینه محبت کوونکی او د اسلام په احکاماتو پوهېږي نو بیا صحیح ده چې هغه درته ووایي او دا مرض دې زیاتېږي چېرته او علا سفر یا ته په سفر باندې نو د سفر اندازه دونه 78 کیلومیټر ده که ته چېرته په دغه دومره سفر کې نو مونځ خو به 2 رکعته بیا کې دا خو لازمي خبره دې کې خواخوا دې خوا نه کېږي چې کوم 4 رکعته مونځ یا به 2 رکعته کې که زنانه که سړی او دا سنت وغیره دا پوره دي که چېرته کولی شي که نه شي کولی نو خیر د سنت حده پورې اجازت شته خو که کولی شي بیا یې پوره کړي دقه شان دا ویتر یا دا 3 رکعته ماښام دا ټول پوره دي دا په پوره کوي دې کې کموالی نشته دا خو مسله شوه دا یاد ساتئ نو 78 کیلومیټر بس بیا خپل اندازه لګوي بس بیا چې دا خاریې د خپل حاریې نه بار شي بس بیا د هغې نه د مونځ سټارټ شو او چې تر څو خپل حاریې ته نه را رسېدلې د 15 ورځو نیت یې هلته د پاتې کېدو نه نو فمن کان هغه څوک چې وي منکم ستاسو نه مریض بیمار او علا سفر یا په سفر باندې اوس د روژې دا کار دی که مثال په طور موږ د تېر روژه کې د کراچۍ نه راتلو نو ملګرو راته وایي چې موږ خو به روژه نیسو ځان به راته ازبر ببر نه کړي ما ورته صحیح ده وایم الله درله اجازت درکړی دی هغوی راته وایي موږ به روژه نه نیسو نو بیا یې روژه ونیسله نو چونکې سفر اسان وه خو بس هغې کې خو ایسي ګاډي کې وغیره لګېدي نو بس دونه مسله نه وه روژه یې ماته نه کړه او زه خو موږ خو هلته د خدای شکر دی نه ماته به داسې مو کړه نو که چېرته انسان روژه ونیسي دا والله بهتره ده او که چېرته یې ماتوي او 78 کیلومیټر سفر وي نو بس بیا یې ماتولی شي اجازت هم ورته شته څه د مرغوټه بیا نه راټینګي خو د خلکو مخکې به خوراکونه نه کوي چې چا روژه او پنجابیان مخکې چې روانه وي پانده ستا په مخکې ورولي خولې ته او علا سفر یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر خو دا خبره ده چې دا به بیا دې پوره کوي داسې نه ده چې بس روژه دې وخوړه بیا وروسته پوره کول نشته نه فعدة نو بس پوره دي کې من ایام اخر د ورځو نورو نه وعلى الذين او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري دا روژو اوس چې طاقت لا یطیقونه په معنا دا لا یطیقونه چې طاقت نه لري د روژو چې د روژو طاقت نه لري نو بس بیا دې چې دې څه وکړي بیا دې روژه ماته کی بیا دې چې دې روژه ماته کی خو څه به فدیه
فدیه به طعام مسکین، طعام د مسکین هغه د اختر د فطرانی برابر چې دی نو د هغې به د یو روژه په سر باندې ورکوي. خو اوس دا چې یا شیخ پانی وي چې خود سخت بوډا وي د هغه د سر د ښه کېدو امکان نه وي، او یا چې دی نو داسې بیماري چې د هغه بیماري نه ښه کېدونکي وي بیا به دې فدیه ورکوي، او که نه کوم کس ښه کېدونکي نو بیا چې ښه شي هغه به روژې نیسي. وعلى الذين په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري فدیه فدیه ده طعام مسکین طعام د مسکین فمن تطوع بس هغه چا چې زیاتې وکړو خیرن په نیکۍ کې یا فمن تطوع بس هغه چا چې نیکي وکړه خیرن دا د لره غوره فمن تطوع بس هغه چا چې د زړه په مینه وکړه خیرن څه نیکي فهو خیر له بس دا د ده لپاره بهتر دی بس دا د ده لپاره بهتر دی. وان تصوموا اوس الله رب العزت وایي که چېرته دې سفر کې تا روژه ونیسله وان تصوموا که چېرته روژه مو ونیسله خیر لکم دا ستاسو لپاره غوره دي ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ که چېرته پوهېږئ. اوس الله رب العزت وایي دې میاشتې له مې دا عزت ولې ورکړی دا مې ځکه ورکړی چې په دې کې مې قرآن پاک را نازل کړی دی. د هغه ړومبني ځای نه خپل نه خاص ځای نه بیت العزت نه بیت المعمور ته لاندې ړومبني اسمان ته چې دی نو دا قرآن پاک په یو ځای راغلی دی، بیا د هلته نه چې دی بیا لږ لږ چې دی نو را نازل شوی د ضرورت مطابق. نو دې میاشت د خدای پاک عزت په دې قرآن پاک ورکړی دی چې ما او تا دې قرآن پاک ته ښه نږدې شو په دې ځان پوه کړو. الله رب العزت وایي شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل چې نازل کړی شوي وي په دې کې القرآن قرآن هدن چې هدایت دی للناس دپاره د خلکو دا کتاب چې دا هدایت دی ها للناس د عامو خلکو دپاره ستا دپاره زما دپاره د ټولو دپاره هدایت دی. الله دې توفیق راکړي چې موږ هدایت حاصل کړو. وبینات نو ښکاره دلیلونه دي من الهدى د هدایت نه ښکاره براهین دي ښکاره دلایل دي د هدایت والفرقان او تمیز کوونکي دي جدا کوونکي دي د حق او د باطل په منځ کې. فمن شهدا بس هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر دې میاشتې ته فلیصمه بس روژه دې ونیسي. فمن شهده بس هغه څوک چې موجود و منکم ستاسو نه الشهر په دې میاشت کې فلیصمه بس روژه دې ونیسي. دا دواړه معنی صحیح کېږي ما چې وکړم چا چې دا میاشت ولیده څوک چې په دې میاشت کې موجود شو یا په دې میاشت کې څوک مسافر و کور ته راغی نو بیا به دې څه کوي روژه به نیسي بیا دې روژه ونیسي. ومن کان او هغه څوک چې و مریض بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نفوره دي کی من ایام اخرى د ورځو نورونه نو دا ګورې دا روژه بیا د هغې نه ګرانه ښه او چې زر کاله روژې ونیسي د هغې برابر نه د هغې د رمضان د روژې نه برابرېږي. خو بل لازمي خبره پکې دا ده چې دغه کېږي نه داسې ورته دا روژه چې فعدة من ایام اخر د نورو ورځو کې چې ته نیسي ځان له یوازې به نیسي دا ډېره ګرانه او دا اکثر خلک بیا هم نه نیسي. ومن کان هغه څوک چې وي مریض بیمار ومن کان هغه څوک چې وي ستاسو نه مریض بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نفوره دي کې دغه شمېر من ایام اخر د ورځو نورو نه. اوس د ورځو ته بیمارې په تا سخته وه نو الله رب العزت وایي یرید الله اراده لري الله رب العزت بکم په تاسو باندې اليسر د څه د اسانتیا ولا یریدو اراده نه لري الله رب العزت بکم په تاسو باندې العسر د تنګې الله رب العزت تاسو ته تکلیف نه درکوي سختي در باندې نه راولي په تا باندې ته بیمار وي خو سخت بیمار وي او تا له سخت نقصان درکو بل بیا منیسه وروسته بیا پوره که ولتکملوا العدة او د پاره د دې چې پوره کې تاسو د شمیر لرا ولتکبروا الله او د پاره د چې بڑای بیان کې د الله رب العزت علی ما فهغه څه باندې هداکم چې هدایت یې کړی تاسو ته ولعلکم تشکرون او د پاره د چې تاسو شکر گزار شئ. د الله رب العزت بڑای بیان کې او هدایت د دې وجه چې الله تاسو ته هدایت کړی اسلام یې در نصیب کړی دی الله رب العزت توفیق راکړي. بیا الله فرمای د دې منځ کې ډایرکټ چې دی الله رب العزت د څه ذکر کوي د دعا ذکر کوي. ګوره دې روژه کې دعا هم لوی اهمیت دی که نه بل دعا چې ته د الله رب العزت نه غواړې چې ستا ضروریات الله رب العزت پوره کوي
نو هغه الله رب العزت وی واذا سالك عبادي او هر کله چې سوال کوي ستانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای هر کله چې سوال کوي ستانه عبادي بندگان زما عني په بار زما کې فاني قریب یقینا زنیزدې مرته وایا چې زنیزدې اوس د دعا لپاره دا خبره ضروری ده چې تا کومه کپڑا جوړي چې دا حلال وي سم وي پاک وي حلال وي بل چې تا کوم خوراک کړي چې هغه حرام نه هغه پاکي بل چې ته کومه دعا غواړي چې هغه کې جلبازي نه کوي چې او ما خو مړه 15 ورځې دعا وکړه ډو قبول نه شو یو میاش مې وکړه قبول نه شو کار ځکه حدیث کې راځي چې کومه ته دعا وغواړي که ستا په حق کې خیر وي ډایرکټ قبول شي که ستا لپاره پکې خیر نه ستا اسما یو مصیبت پتا را رواني دا د هغې سره ټکر وغي یا مصیبت ختم شي ستانه بل او که چېرته دام نه وي نو ستا دپاره آخرت کې دا سټور شي وایي د قیامت په ورځ باندې چې کله د اعمالو وزن کېږي نو یو بنده به چې دی د ده به څه وشي یو بنده به چې دی دله به تله د میزان ډېره درنه شي دی وایي چې خدایه ما خو دونه نیکۍ نه وي کړې دا د کوم ځای نه پکې رالې خدای به ورته دا چې ستا کومې دعاګانې نه وي قبول شي دی وایي چې خدایه پاکه بیا خو دې چې یو هم نه وه قبوله کړې نو داسې ګوره دا زموږ دپاره ظاهره کېږي نو جلبازي به نه کوي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن غافل وی الله رب العزت د هغه بنده دعا نه قبلې د هغه کس بشک دعا نه قبلې چې څوک دعا غواړي خو د زړه غافلې ها چې زړه غافلې زړه کې یو خوا سوچونه بل خوا کوي یا په دعا کې یو خوا توجه کوي بل خوا توجه کوي نه بل خوا توجه باندې کې په هر شي کې د کشان دا سبق هم د مثال په تور دې کې بہت ځنې خبرې راځي مثال په تور زه به تا ته کومه به زه تا ته اشاره تن کوم نو اصل لپاره اشاره کافي بس اوس که ستا توجه بل خوا نو یو غیبانه دی د جناتو کار دی ها کان من الجن تاسو جناتو نه سړي ته ښکاري نه نو زه تا ته خبره کوم یو چې ستا توجه بل ځای کې یا ته په بل ځای کې لګي یا ستا بل طرف ته سوچ نو بیا ته په سبق نه پوهېږي ته به چې کاکا کم ځای کې لګیا او کاکا به تیر شي او بل آیت کې لګیا نو خبره داسې ده چې توجه په دعا کې لازمي ده په سبق کې لازمي ده په هر یو څیز کې لازمي ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه د سره خدای دعا بیا نه قبلې او بېشک یې چې نه قبلې ځکه چې دی د ده زړه چې دی دا غافلې نو دعا غواړه د زړه نه یې غواړه خدای ته ښه نږدې دی الله رب العزت په خپله وي واذا سألک او هر کله چې سوال کوي ستانه عبادي بندګان زما عني په باره زما کې فاني قریب نو یقینا زه څه یم نږدې یم او دعا کې بخل مه کوه د ځان دپاره م غواړه مور او پلار دپاره غواړه د ټولو مسلمانانو دپاره غواړه چې چا سره دې روانه وي د هغې دپاره م غواړه الله رب العزت وی اجیبو ز قبلونکیم دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی आवाज د आवाज کوونکی ګوره دلته دا کېدو نه لګو چې څوک ګناهګار دي هغه دعا نه قبلوي عام اعلان دی خاص تام قبلې زمام قبلې دار چې به زمو ستا بشن ګناهګار پکې ټول رال ښه اجیبو ز قبلهم دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی اذا دعانی په هغه وخت کې چې دی आवाज کوي چغه لګي ماته چغه د چغه وغون کې چې کله دی ماته چغه وهي आवाज کوي ماته نو اوس الله رب العزت ورسره یو دوه کې د نور لګی دی الله وایي څه فلیستجیبوا لی بس دې د حکم ومني زما دعا قبلې د غواړي نو الله وایي زما حکم دې ومني وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي په ما باندې ایمان دې وساتي په ما باندې لعلهم يرشدون دا پاره د دوی چې دوی کامیاب شي الله رب العزت وایي دا پاره د دې چې دوی کامیاب شي ها چې دی بلاره نشي الله رب العزت چې دین استاد لپاره دومره چې دینو سو ستا خواله وړ الله رب العزت وی د پاره دی چې دی په سیده لار وي بیا الله رب العزت فرمایي اوس دې کې د زنانو دی آیات کې مسائل دي دروځو ها ورپسې دې ته وګوره نو ما تاسو ته وی زنو مسائل ته بخیال کې چې کم ځای ضرورت نه پای بالکل از صفه ځکه زه د یار ترخه اشیاء جمعه کې نو کوم د زنانو نه بس وکم د خیر وحل لكم وسبت يريق ماما جبت يريق نو سو يريق زخو نه يريق ماما جي وحل لكم نو خبره داسې ده چې الله رب العزت حلال کړی دي ستاسو دپاره لیلة خبره داسې وه چې په ابتدا د اسلام کې به روژه داسې وه چې کله به د ماښامې سړي خوراک وکړو څنګه نو د ده به روژه سټارټ شو د ماښام نه پس به څنګه خوراک وکړو د ده به روژه سټارټ شو یا د ماښامې به څوک څنګه وده شو
خو چې وده به شو د ده به د دغې نه روژه سټارټ شو ده به خوراک کړی وي که نه به یې کړی. یو صحابي راغی او غریب و ډېر زیات ټوله ورځ یې مزدوري کړې وه ستړی و ماښام راغی خپلې بیبي ته وی چې څه تیار شته سالم ګرم هغې ورته چې نشته ورایه ګرموم وی کور د سره څه شته نه یو صحابي خو داسې نو هغه ورته چې ګاونډیانو نه رالم دا ښځې لاړه ګاونډیان یې سره راغشتل چې رایې نو صحابي یې وده شوي اوس هغه خو ستړی دکه شان سترګې ورغلې وي بل صحابي و هغه راغی هغه څه وغوښتل نو څه ګرم نه و هغه له یې ګرمول په دې کې هغه هم وده شوي خیر چې څنګه به وده شو بس روژه به سټارټ شوه اوس دی خو غریب کس و غریبانانو مزدوري یې کوله اوس سبا او د عربو ګرمي خو مشهوره ګرمي ده نو چې دی لاړه په سبا باندې چې دی نیمه رسکار وکړه څنګه نو بس بېهوشه راپرېوته چونکې خو مزدوري وه ټوله ورځ یې نن هم کړې وه په سبا هم په ناره باندې روژه وه الله رب العزت دا آیات بیا را نازل کړ او نور هم پکې څه وجې اړوان دي را روانې دي یو وجه پکې دا وه چې کله به څنګه زنانو چې زنانه له به هم پکې خواله نه شوې ورتلي دغې دوران کې به نه ځکه روژه به ډایرکټ سټارټ کېده زنانه له به خواله نه شوې ورتلي نو دغه بنده چې دی دغه بعضې صحابه چې دی نه دا خطا وشوه چې خواله ورله چې کله زنانو له ورله خواله نو الله رب العزت دی بیا چونکې پوه شو ډایرکټ رسول الله صلی الله علیه وسلم لرل زنګ نه خو دا غلطي وشوه نو الله رب العزت چې دی بیا د صبح صادقه پورې د ماښام نه واله تر سحر بانګه پورې دغه سر د رڼایي دا کم ټیم دغې پورې الله رب العزت حلال کړي په دې کې تاسو هر څه کولی شي احل لکم حلال کړي دي الله رب العزت ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپو د روژو کې د روژې په شپه کې الرفث کوروالې کول الی نسائکم د خپلو زنانو سره الله رب العزت وایي ستاسو دپاره په دې شپه کې چې دي کوروالې دا جایز شخه دا د سحر بانګه پورې د ماښام نه هن لباس دلته الله رب العزت عجیبه نکته ویلې ده اوس هن لباس لکم دا زنانه لباس دی ستاسو دپاره دا پرده ده د ستاسو دپاره و انتم لباس لهن او تاسو پرده یې د دې دپاره تاسو لباس یې د دې دپاره نو پردې دا لفظ خدای پاک ولې استعمال کړو یا هن لباس لکم تاسو جامه یې د دوی دپاره هن لباس لکم دا زنانه جامه دي ستاسو دپاره و انتم او تاسو چې لباس لهن جامه یې د دې زنانو دپاره خدای د لباس خبره وکړه خبره دا ده چې څنګه د جامو او د بدن په منځ کې دویم شی نه وي دکه شان د ښځې او د خاوند په منځ کې بل څه خایل نه وي څنګه چې په دې جامې سره دا ټولې وجې پکې زده کې خیال کوئ څنګه چې په دې جامو سره د انسان بدن پټېږي دکه شان د ښځې عزت چې دی دا په خاوند سره پټېږي او د خاوند عزت چې دی دا په ښځې سره پټېږي دکه ګوره څنګه چې په دې جامو سره ګوره چې ښکلې جامې که نه نن سبا ورغوي اوس د دې پیشن دی دار پینسو اوس چې دی نو د تیارو جوړو پیشن دی اوس د پلانکو د خدای د خیر کوي د خیر هن لباس لکم نو اوس په دې جامې سره د انسان زینت راځي ښکلېوالی راځي په دې سره انسان ښکلی ښکاري نو دکه شان دا سړی په دې خپله ښځه باندې ښکلی ښکاري او ښځه په دې خپل خاوند باندې ښکلی ښکاري بل د دې وجې ګوره جامې ورته وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي دي او دا په کتابونو کې دا منع راغلی ده چې د زنانه به خپلې خاص خبرې چې کوم د دې او د خاوند ترمنځ وي هغه به نورو ملګرو ته نه کوي چې کومې ملګري د دې ای سر ناست دی دکه شان سړی به خپلې خاص خبرې چې د زنانو او د دغې بنده ترمنځ وي د خاوند دا به چې دې سړو ته نه کوي دا بندي دي په شریعت کې ځکه او د زنانه چې دا به د خپل خاوند عیبونه نه وي او خاوند به د خپل زنانه عیبونه نه وي چاته احل لکم او حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې په شپو د روژو کې الرفث کوروالې کول الی نسائکم د خپلو زنانو سره هن لباس لکم دا لباس دی ستاسو دپاره جامه ده ستاسو دپاره و انتم لباس لهن او ای سړو تاسو جامه یې د دې زنانو دپاره علم الله یقینا الله رب العزت پویو انکم یقینا تاسو کنتم وی تاسو تختانون چې خیانت هم کړو انفسکم د ځانونو خپلو سره خیانت هم کړو الله رب العزت منع کړو چې د زنانو له به خواله نه ځئ او دې کې داسې بعضې صحابه و چې د نه غلطي وشوه زنانو له خواله ورله
نو الله رب العزت چې دی بیا په دې باندې هغه سره پورې بندیز ختم کړ. علم الله یقینا الله رب العزت یقینا علم والله رب العزت انکم چې تاسو چې کنتم و تختانون زیاتی کوونکی خیانت کوونکی انفسکم د خپل ځانون سره فتاب علیکم بس رجوع کړه الله رب العزت پتا سو باندې وعفا عنکم وعفو وکړه تاسو ته بخنه وکړه تاسو ته فالآن نو اوس مسله دا چې درځ دي ضروری خبره ده چې زنانه دا مسائل څنګه دا ضروری ده لازمی خبره ده د فقه په مسایلو کې راځي او بیا تاسو خو چې نه ځکوي نو مدرسو ته دي خبره لازمی ده چې د سار چې کله صبح صادق داخل شي نو زنانه او مردانه چې دا به یو بل چې بیا خواله نه ورځي کوم چې مخصوص افعال دي هغه چې هغه له بخواله نه ورځي تر ماښام بانګه پورې دی به بالکل یو بل سره چې دی معاملات دا بند په شریعت کې. علم الله رب العزت پوهه دی انکم یقینا تاسو چې کنتم تختانون چې پټول مو انفسکم خپل ځانون لره تختانون چې خیانت هم کو انفسکم په خپل ځانونو باندې فتاب علیکم بس رجوع کړه الله رب العزت په تاسو باندې وعفا عنکم وعفو وکړه تاسو ته کچرته دغه دوران کې بانګې ویلو تر ماښامه پورې زنانه یا مردانه دي نزدېکت وکړه یو بل ته نو شپېته روجې به بیا متواتر نیسي او په هغې کې چې یو روجه هم چې دی په منځ کې دي قضا کړه بیا د سره شوې بیا به شپېته نیسي که بیا یې پکې قضا کړه بیماري راغله کار سره بیا د سره شوې نو احتیاط پکار دی ډېر زیات. اوس الله رب العزت ورته وایي فالآن اوس باشروهن راتګ وکړئ دغې زنانو ته وابتغوا ولټوئ ما هغه څه كتب الله چې لیکلي دي الله رب العزت لکم ستاسو دپاره الله رب العزت چې ستاسو دپاره څه لیکل کړي دي الله چې د چا دپاره کم اولاد لیکلي دي که دوه وي که درې وي که مردانه وي که زنانه وي د چا دپاره د سره یې نه چې الله یې تر کمې نه ورکوي چې الله یې نه کوي پیر بابا بیا څه کي بیا زیارتون له ورځه کپړو له غوټې م ورکوه اکوړه م ورولو بیا چې څه دې ړه غواړي زیارتون نه تاویږه شرکیات هم کوه سجده هم پې لګوه منجول هم پیسې ورکوه پلیم پې نو ده خو چې الله یې نه کوي پیر بابا یې څه کوي بیا ایسم نه کیږي او چې الله رب العزت اولاد درکوي نو الله رب العزت بیا د چا نه د پیر بابا محتاجه دی او نه زما محتاجه دی او نه د یو مخلوق محتاجه نه دی الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی زمونږ رب دی الحمدلله زمونږ ایمان دی نو الله رب العزت وایي چې ولټوئ هغه چې الله رب العزت ستاسو دپاره لیکلي دي نو د دې وجې شریعت کې بیا چې دی نو بندول د بچو چې دی دا بند دي دا منع ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه زنانو سره ودونه وکړي چې هغه ډیر زیات بچي راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه به ستاسو په زیاتوالي باندې د قیامت په ورځ باندې فخر کوم. الله رب العزت فالآن بس اوس باشروهن راتګ وکړي هغې خپلو زنانو ته وابتغوا ولټوئ ما هغه څه كتب الله چې لیکلي دي الله رب العزت لکم ستاسو دپاره وکولو او خوراک کوئ واشربو او څکل کوئ حتی تر دې پورې یتبینه چې ښکاره شي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین تار من الخیط الاسود د هغه تور تار نه من الفجر په وخت د سحر کې خبره دا چې الله رب العزت ورته د سحر کې چې دی کله رڼایو لګي او چې دا کله شروع شي نو بیا تاسو چې دی هر څه درته ښکاره ښکاري نو بیا تاسو خوراک بند کړي هغه چونکې عرب ګورئ په قرآن ډایرکټ پوهېدم خو بیا د قرآن باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې احادیث زه نه منم په قرآن ډایرکټ نشي پوهېدی یو صحابي و هغه وایي ما به د بالښت لاندې دوه تاره ایښي نو هغه تور به مې راوچت که سپین چې وبه مې وکاته نو یا خو به لازمي خبره هغه کمره کې یا دغه کې خو تیاری نه لا تور به ښکارېده وایي ما وایي چې لا وخت شته خوراک به مې کوم بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ما ته وایي چې ښه من الفجر دا ورسره رانازل چې نه د سهار نه د دې نه مراد هغه دی چې د اسمان په دې کنارو اسمان باندې په دې باندې دا رڼایي راخوره شي دغه ته مراد ده دا د تارونه ته مراد ده خو صرف اشاره ده تاسو ته ما وایي ځینې ځایونو کې موږ صرف اشارې کوو حتی تر دې پورې یتبینه چې ښکاره شي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین تار من الخیط الاسود هغه تور تار نه من الفجر په وخت د سهار کې ثم اتم الصيام بیا پورا کې دی روزي لرا ال الليل تر شپې پورې چې کله دغه سحر چې بانګ وي د سحر دا ټیم چې صبح صادق شي الله وي بیا روزه پورا کې د شپې پورې ولا تباشروهن او تاسو کوروالي مکوي
دغه خپلو زنانو سره دغه زنانو سره بیا کوروالي مه کوئ وانتم په داسې حالت کې عاکفونه چې تاسو اعتکاف کوونکي په المساجد په جوماتونو کې سړي په جوماتونو کې اعتکاف وکړي د دې ډېر زیات فضایل دي او زنانه چې دی دا په خپلو کورونو کې اعتکافونه کوي نو الله رب العزت وایي چې تاسو کله اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې نو د زنانو ته به نزدېکت نه کوئ د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره اعتکاف کړی دی نو زنانه به چې دی هغه د هغې نه جدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه طریقه موږ ته دا روانه ده او قرآن حکم دی ولا تباشروهن او تاسو نزدېکت مه کوئ د دغې زنانو سره د خپلو زنانو سره وانتم په داسې حال عاکفونه چې تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا حدونه د الله تعالی دي فلا تقربوها بس تاسو مه نږدې کېږئ دې ته د الله حدونه مه ماتوئ روجي اسپیسه مه ماتوئ الله چې درته دا کوم احکامات وي د زنانو د مردانه نور دي کې بلا باریک مسایل دي خو بس چونکې مونږ به د هغې نه درګذر وکړو چاته مسایل بس د هغې بیا داسې تپوس کوي کذلک همدکه شان یبین الله نو الله رب العزت چې دا کوم احکامات تا ته بیان کړه الله وایي د دې نه خوځه راخوځه ما کذلک په دین کې شرم نه دی پکار د دین نه مسلې تپوس کول پکار ځکه چې قیامت پر ورځ به تپوس کېږي کذلک همدکه شان یبین الله بیانوي الله رب العزت آیات خپل نشانې للناس د پاره د خلکو لعلهم یتقون د پاره د دې چې تاسو تقوادار شئ الله درته خپل آیاتونه بیانوي ته کې چې دینو د شرم څه خبره نه ده الله وایي دا د دې دپاره بیانوم چې ته د اور نه بچ شي ته تقوادار شي ته نیکه شي ته بزرګه شي او که مردانه چې هغه هم نیک شي بزرګ شي چې د اور نه بچ شي دا مسایل ورته ځکه بیانوم دا حکم ورته ځکه ویم چې د قیامت په ورځ دا ونه وي چېرته چې زه خو دې نه خبر نه یم اوس یو بله مسله ده اهمه او نن سبا په ټوله دنیا کې دا خلک پکې راګیر دي زموږ معاشره هم پکې راګیر هغه د رشوت مسله ده الله رب العزت وایي چې کله ستاسو خپلو کې د ځمکو څه لانجه یا نوره څه لانجه دا تاسو بادشاهیانو ته د دې دپاره وړئ چې یو کس به پټې جج له پیسې ورکړي بل چا له به پیسې ورکړي او فیصله به د ده په حق کې وشي الله وایي داسې مه کوئ دا داسې ده چې لکه ته د یو مسلمان غوښه خورې ښه دا یو مرده غوښه خوري چې ته د هغه مال خوري ولا تاکلوا او مخورئ تاسو اموالکم مالونه د یو بل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره وتدلوا بها او وړئ دې لره الی الحکام د بادشاهیانو طرف ته وتدلوا بها او چې تاسو څه او مه وړئ دې لره الی الحکام د حاکمانو طرف ته د بادشاه طرف ته لتاکلوا دپاره دې چې اخري فریقا یوه ډله من اموال الناس د مالونو د خلکو نه ولا تاکلوا مه وړئ تاسو اموالکم مالونه مه خورئ تاسو مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې د یو بل مالونه مه خورئ په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره اصل د رشوت طریقه وغیره وتدلوا بها ولا تدلوا مه وړئ دې لره دې مال لره الی الحکام د بادشاهیانو طرف ته لتاکلوا دپاره دی چې اخري فریقا یوه ډله من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ الله رب العزت موږ د دې نه وساتي